بسم الله الرحمن الرحيم. الصفة المشبهة اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت، وصيغها على خلاف صيغة اسم الفاعل والمفعول، وإنما تعرف بالسماع. په دې عبارت کې مصنف انم نمبر فصل د خاتمه د تبوینوي او دا فصل په بیان د صفت مشبهه کې ده. په بیان د صفت مشبهه کې ده. د عبارت کې الصفه موصوف ده. الصفه موصوف ده. المشبهه د صيغه د صفت ده. پوښي په دې باندې الف لام داخله اسم مفعول ده کنه. المشبهه صفت اسم مفعول ده. او په دې باندې الف لام داخل ده. الف لام په معنی دی الذی ده اسم موصول. ٹھیک ده کنه. الف لام په معنی دی الذی اسم موصول ده. نو مطلب څه شي؟ الصفه التي تشبه باسم الفاعل، یعنی هغه صفت چې د اسم فاعل سره تشبیه ورکړي شي وي، تسنیه جمع او مذکر وروړلو کې. ٹھیک ده کنه. اصطلاحي تعریف څه ده؟ الصفة المشبهة اسم مشتق من فعل لازم ليدل على من قام به الفعل بمعنى الثبوت. ده اصطلاحي تعریف ده. نحویانو په اصطلاح کې صفت مشبهه هغه اسم ده چې د فعل لازم د مصدر نه مشتق وي. د فعل لازم د مصدر نه مشتق وي. دې پر چې په غزاد دلالت وکي چې د چا سره فعل قائم ده په معنی دی ثبوت، نه کې په معنی دی حدوث. نه کې په معنی دی حدوث. فائدہ قیود بس شي. الصفة المشبهة ده معرف ده اسم مشتق الى اخره ده تعریف ده. او په تعریف کې جنس او فصل په دې تعریف کې اسمونه جنس ده. معرف و غیر معرف ټول ته. مشتق ده فصل اول لا دین اسم جمع ده وطلب. من فعل لازم ده فصل ثاني ده. دین اسم فاعل، اسم مفعول او اسم تبذيل وطلب. پوښه على من قام به الفعل ده دریم فصل ده. على من قام به الفعل دا دریم فصل ده. دین اسم مفعول چې د فعل لازمینه مشتق وي. اسم زمان، اسم مکان و اسم آلات ووتلو. کوم اسم مفعول چې د فعل لازمینه مشتق وي، اسم آلا، اسم زمان و اسم مکان داتی ووتلو. ځکه دا اگر چې د لازم نه خو مشتق وي، ٹھیک ده کنه، خو مگر دا په ذات دلالت نه کوي. په چا باندې دلالت نه کوي؟ پوښي په هغه ذات دلالت نه کوي چې کوم څه فعل قائم وي. دا اگر چې د فعل لازمینه مشتق دي، خو په هغه ذات دلالت نه کوي چې چا څه فعل قائم وي. پوښه بمعنی ثبوت 10 فصل رابع ده. څلورم فصل ده. دس هغه اسم فاعل او اسم تبذيل وتل چې د فعل لازمینه مشتق وي. ویلې ځکه چې هغه په ثبوت دلالت نه کوي بلکې په تجدد او په حدوث دلالت کوي. پوه شوي پی دې پورې پوه شوي. اوس صفت مشبهه او اسم فاعل کې فرق څه ده؟ اسم فاعل او صفت مشبهه کې 5 قسمه فرق ده. څو قسمه؟ 5. اول فرق ده چې اسم فاعل په تجدد او حدوث باندې دلالت کوي او صفت مشبهه په دوام او استمرار باندې دلالت کوي. دویم فرق دا ده چې اسم فاعل
دا د لازمی او متعدی دواړو نه روسی او صفت مشبهه دا صرف د لازمی نه روسی متعدی نه نرسی دریم فرق دا ده چې د اسم فاعل اوزان قیاسی دي او د صفت مشبهه اوزان سماعی دي څلورم فرق دا ده چې اسم فاعل په شپږو شونو باندې اعتماد کوي او صفت مشبهه په پنځو شونو باندې به اعتماد کوي ځکه چې صفت مشبهه باندې کوم الف لام داخل وي د اسم موصول نه وي نو موصول باندې اعتماد نه کی پوه شو پی رسو روان ده خو یو خیر خبره پنځم نمبر فرق پکې دا ده چې اسم فاعل کې صفت عارضی وي او صفت مشبهه کې صفت پنځم نمبر فرق دا ده چې اسم فاعل کې صفت عارضی وي او صفت مشبهه کې صفت لازمی او دایمی وي پوه شو پی پر کومه باندې لکه ضارب هغه سړی ته ویل شي چې وال کی وین کوي خدا نه چې همیشه وین کوي ٹھیک ده کنه دا نه چې همیشه څه وي وهون کوي او حسن دا دسی صفت دا چې وسړی کې دا همیشه وي دا داومن پکې وي صفت حسن په هر وخت په سړی کې وي دا خو نه جنن خوستا د سبب نه یو خوستا یو پون خوستا ونه نه نه خوستا بلکې دا د سره قائم دائمی وصيغتها على خلاف صيغه اسم الفاعل صفت مشبهه وزن د اسم فاعل او د اسم مفعول خلاف ده دی وزن صرف د سما سره تعلق ده اسمانه معلومیږي او د جمهور نحات مذهب مسلک ده اچھا علامه ابن مالک یی نحوی ده علامه ابن مالک نحوی یی شکلا دا د اسم فاعل او کله اسم مفعول په وزن مرسي لکه شاهد په معنی د شهید یعنی بعید شاهد اسم فاعل لکنه او دا په معنی د شهید یعنی بعید ده پوشی پوش یا اسم فاعل اسم مفعول صحیح قیاسی دي او صفت مشبهه سره د سمای دي ښا پوش څنګه چې د عربو نه مور دي دي نو ماغه څه به ویایو پوش لکه حسنون په وزن دي فعلون ده پوش او صعب په معنی دي فعلون ده او ظریف په معنی دي فعیل ده ٹھیک ده یا شریف په معنی دي فعیل ده پوښوي عبارت له وګورئ مخکې الصفه المشبهه اسم مشتق من فعل لازم صفت مشبهه هغه اسم ده چې مشتق دي فعل لازم نه لیدل چې دلته کې اعلی من قام به الفعل پاچا باندې چا چې فعل قائم ده به معنی ثبوت په طریقې دي ثبوت او استمرار وصيغتها وصيغه دي على خلاف صيغه اسم الفاعل دي اسم فاعل دي خلاف ده والمفعول د اسم فاعل او د اسم مفعول دي خلاف ده وصيغتها وصيغه دي الصفه مشبهه على خلاف صيغه اسم الفاعل والمفعول دي اسم فاعل او د اسم مفعول دي خلاف ده انما تعرف بالسما چې دا پیژندل شي په سما سره كحسن وصعب وظريف وهي تعمل عمل فعلها مطلقا دې عبارتنا تمصنف دې صفت مشبهه عمل بیانوي چې صفت مشبهه به عمل سکی نو چې صفت مشبهه به مطلقا دې فعل لازمی عمل کوي ٹھیک ده کنه مطلقاً څه مطلب چې په دې کې د حال او د استقبال شرط نشته ده په دې کې د حال او استقبال شرط نشته ده
پوښي ځکه چې په دې کې ثبوت او دوام معنا پرته وي څه پکې پرته وي ثبوت او دوام پکې پرته وي او د ثبوت او دوام دا زمانه حال یا استقبال یا ماضی وغیرہ ته دا محتاج نه ده چې دا کنه همیشه پکې وي پوښي مطلب چې ماضی کې پکې حال کې پکې په استقبال کې پکې وي نو هغه ته محتاج نه ده نو دغه د وجنه دغه شرط ته نشته ده پوښي کپونه شوي خو یو شرط ته شته ده یو شرط ته شته ده چې دا چې اعتماد په پچا باندې کوي خو په 50 شنو کې په وشي باندې په اسم فاعل او اسم مفعول کې شپږ شنو باندې اعتماد وو او په دې کې په 50 شنو باندې اعتماد ده ٹھیک ده 15 مغدي چې کوم په اسم فاعل اسم مفعول کې وو خو دغه نه یو کټ شوی ده وغه چې دا چې د په اسم موصول باندې اعتماد نشي کولای ویلې ځکه چې په دې باندې کوم الف لام داخليږي هغه د اسم موصول نه وي الف لام هغه د اسم موصول د فرسي چې کله اسم فعل اسم مفعول باندې داخل وي ٹھیک ده نو ځکه اسم موصول باندې اعتماد نه کوي نو ټول شنو باندې اعتماد کولی شي پوه شئ وهي تعمل عمل فعلها مطلقا بشرط الاعتماد المذكور پوه شئ ده اعتماد مذکور لمصنف کنه خو د کې الف لام نشته پوه شئ ومسائلها 18 چې لکه دې 18 مسائل دي ښه سره 18 مسائل دي آسان دي انتهایی ٹھیک ده مصنف ته په خپل باندې کړی دي ویل ځکه د صيغه صفت به یا معرب باللام یا بمجرد عن اللام یا بسوي معرب باللام یا مجرد عن اللام بوي دا دوه صورتونه په درې قسمه دي ٹھیک ده کنه دې معموله یا بمضافي ٹھیک ده یا بمعرب باللام او یا به دې دوه نه خولي یعنی نه بمضافي او نه بمعرب باللام څو صورتونه شو شپږ شو کنه او دا شپږ وړه بیا په درې قسمه دي شپږ وړه په څو قسمه دي یا به مرفوع وي یا به منصوب وي یا به مجرور وي 3 چکی 18 خوشي نو 3 چکی 25 کې ضرب کې څو شي 18 وشي او مسائلها 18 لأن صفته اما باللام او مجرد عنها یا به مجرد وي دي لام ده ومعمول كل واحد منها او دي دوړو معمول اما مضاف یا مضاف باللام یا به معرب باللام او مجرد عنهما یا بدورنا مجرد وي فهذه 6 فدسر شوي شپږ شوي ومعمول كل منهما اما مرفوع او منصوب او مجرور فذلك 18 نصر شوي 18 شوي وتفصيلها تفصيل سدا نحو جاءني زيد الحسن وجهه وجهه سره شوي دري ثلاثه ٹھیک ده 3 وجه وكذلك الحسن الوجه وجهه والحسن وجها وجه وحسن وجهه وجهها وجهه وحسن وجهه وجهها وجهه وحسن الوجه وجهه وحسن وجها وجه وهي على 5 اقسام دغه 18 صورتونه د په 15 قسمونو باندې تقسیم دي په څو قسمونو باندې 15 باندې ٹھیک ده یا به دا ممتنع وي یا به سوي دا ممتنع وي یا به مختلف فيه وي دو صورتونه دادي یا به دا حسن وي یا به دا احسن وي یا به دا قبیح وي 15 باندې تقسیم دي په سره باندې په 15 قسمونو باندې تقسیم دي دو صورتونه پکې ممتنع دي دو صورتونه پکې څه دي یو الحسن وجهن ممتنع ده او بل الحسن وجهه دا ممتنع ده الحسن وجهن یو دا ممتنع ده بل الحسن وجهه دا ممتنع ده دا دو صورتونه ممتنع دي ویلي الحسن وجهنا دا خو ځکه ممتنع ده چې دې کې د معرب باللام اضافت شوی ده نکره طرف ته معرب باللام اضافت شوی ده
معرب باللام اضافت نکره طرف ته شوی دا ٹھیک ده او ممتنع زکه ده چې د معرفي اضافت نکره ته په اضافت معنوي کې ناجایز ده ٹھیک ده کنه معرفي اضافت نکره طرف ته په اضافت معنوي کې جایز نه ده او په دې ځای کې دغه اضافت لفظي دا مشابه ده د اضافت معنوي سره ٹھیک ده نو دې مشابهت دی وجنه د اضافت لفظي دا به محمول کوم په اضافت معنوي باندې پس باندې محمول کوم په اضافت معنوي باندې به محمول کوم پوه شئ یو دا صورت ممتنع ده بګه وجه دا ده دویم صورت ممتنع الحسن وجهه ده الحسن وجهه دا کوم صورت ده دا هغه صورت ده چې معرب باللام اضافت شوی د سه اسم ته چې هغه مضاف د سه ضمیر ته چې ضمیر راجع وي د صفت مشبهه موصوف ته صفت مشبهه موصوف ته هغه د سوي راجع وي دا صورت ممتنع ده دا صورت چې ده ممتنع ده ویلي ځکه چې دا اضافت لفظي ده او تخفیف پیدا نه ده کړی او اضافت لفظي کې چې کله تخفیف پیدا نه وي نو بیا سره جایز نه ده ټیک ده کنه پوه شئ ویلي ځکه اضافت لفظي به یا مضاف کې تخفیف ورولي یا مضاف الیه کې ورولي یا په دواړو کې ورولي او په دې ځای کې نه په مضاف کې تخفیف شته ځکه چې مضاف نه تنوین غورځېدلی د اضافت د وجې نه ده بلکې د الف لام د وجې نه ده ټیک ده او مضاف الیه کې هم تخفیف نه راغلی ځکه چې مضاف الیه کې تخفیف دا وي چې ضمیر ته وغورځېږي او ضمیر موجود ده ضمیر موجود ده نو مضاف الیه کې هم تخفیف نه ده راغلی نو مطلب ده چې په دې کې تخفیف نشته پوه شئ نو ځکه دا صورت هم څه شی ده ممتنع ده او ناجایز ده پوه شئ دوره پورې پوه شئ تاسو ومختلف فيه ويو صورت هغه مختلف فيه ده هغه څه ده حسن وجهه ده حسن وجهه دا ترکیب مختلف فيه ده ٹھیک ده چې صيغه صفت غیر معرب باللام اضافت وشي دسه اسم طرف ته چې په خپل مضاف وي ضمیر طرف ته او ضمیر راجع دی موصوف ته ده ٹھیک ده کنه ضمیر راجع دی موصوف ته ده صفت مشبهه موصوف طرف ته ضمیر راجع وي ٹھیک ده نو دغه ترکیب د علامه سیبوی او د بصرینو په نسبت دی علامه سیبوی او د بصرینو په نسبت دی د ضرورت شعری دی وجنا په شعرونو کې قباحت سره جایز ده څه سره جایز ده قباحت سره جایز ده وای قباحت وجه ده چې اضافت لفظیه دای تخفیف پیدا ورکوي څه پیدا ورکوي او اعلی درجه تخفیف داوی چې په مضاف مضاف الیه دوړو کې تخفیف راولي مضاف مضاف الیه دوړو کې سره شي تخفیف راشي یا مضاف نه تنوین حذف شي او د مضاف الیه نه ضمیر حذف شي او د دې کې د قدرت باوجود چې مضاف الیه کې تخفیف راوړل شي او تخفیف نه دروړای تخفیف راوړل شي او تخفیف نه راوړای د قدرت باوجود چې د کې تخفیف نه درغلی د کې قباحت راغله اگر چې مضاف کې تخفیف شته ده او مضاف الیه کې تخفیف نشته دوړو کې تخفیف نشته دغه دی وجه او قدرت هم شته قدرت هم شته ده نو دغه دی وجه کې څه ده د علامه سیبوی او د بصرینو په نسبت باندې قباحت ده پوه شئ که پوه نه شئ حقوقین حضرات یایي چې که هر څه تخفیف پکې راغلی ده تخفیف پکې راغلی ده نو دغه د وجنه د ترکیب جایز ده د قباحت نشته پوه شئ په خبره باندې ټیک ده کنه ځکه جواز د پر بس صرف تخفیف پکور ده او تخفیف په دې کې شته ده تخفیف په دې کې شته ده مضاف کې حسنونه
حسنون غدا تنوين حذف شوي ده ٹھیک ده کنه والبواقي أحسن إن كان فيه ضمير واحد وحسن إن كان فيه ضميران وقبيح إن لم يكن فيه ضمير ضابطه تبين کړی دا دې ضابطه باندې چې پوه شوي په دې نقشې پوه یو بس پوه شوي ممتنع مو پیژندو مختلفن په مو پیژندو څو صورتونه 18 صورتونه وټول کنه 18 نه 3 ووتلو 18 نه 3 ووتلو سورہ پته شو 15 پته شو ٹھیک ده کنه اوس 15 کې ګورو به په کوم ترکیب کې چې یو ضمیر وي دا به احسن وي دا به څه وي دا به احسن وي چې په کوم ترکیب کې دوه ضمیر وي اب حسن وي چې کوم ترکیب کې یو ضمیر هم نه وي اب قبیح وي وهي على 5 اقسام ودا په 5 قسمه دي منها ممتنع دينا يوم ممتنع ده الحسن وجهنا وجهنا حبوش وكنا والحسن وجهه ومختلف فيه حسن وجهه والبواقي أحسن إن كان فيه ضمير واحد باقي أحسن دي كتير دي كيو ضمير وي وتكدا وحسن إن كان فيه ضميران وحسن وي كتير بدي كي دو ضمير وي تكدا وقبيح لم يكن فيه ضمير وقبيح وي كتير بدي كي ضمير دي سره وینا نو دي كي أنا صورتنا أحسن دي أنا صورتنا بكسو دي أحسن پدې کې څلور صورتونه قبیح دي او دوه صورتونه پکې حسن دي پوه شئ په کپوی نه شئ په اوس وګورئ مخکې دې خبرې چې موږ ته څه پته لګي چې په صفت مشبهه کې ضمیر شته او کنه شته صفت مشبهه کې ضمیر شته او کنه شته او دې کوم معمول لا یا مضاف الیه دغه کې خو ضمیر اسان د لیدل شي په سترګو باندې کنه خو صفت مشبهه په دبرته کوم نه لګي چې ضمیر شته او کا نشته کچره صفت مشبهه خپل معمول طرف ور کړی وي نو په دې کې ضمیر نشته ها دا په کې ضمیر نشته کا چې معمول وي څه جوړ شي فاعل لکه مثال کې حسن وجهه یا حسن وجهه ٹھیک ده دې کې د وجهو دي حسن دی فر فاعل ده او کچره دی حسن معمول ته رفع نه ور کړی شوی یګنه بعد چې کوم معمول وي جر یا نصب ور کړی شوی وي نو بیا په دې کې ضمیر موجود وي بیا په صفت کې ضمیر موجود وي وغیر انک متى رفعت بها معمولها فلا ضمیر فی الصفه نو صفت کې به ضمیر نه وي او متى نصبت او جررت نو ففيها ضمیر الموصوف نو په دې کې به ضمیر د موصوف وي نحو زید حسن وجهه لاحتیاج صفت ای الفاعل ٹھیک ده کنه ځکه چې په دې صورت کې به د صفت د فاعل ته محتاج وي څه ته محتاج وي فاعل ته به محتاج وي ٹھیک ده دغه پرې پوه شئ تاسو روشي اوس نقشې ته صفت مشبهه په بحث کې مداخله وکړه چې د دې سره مسائل دي 18 مسائل دي صيغه صفت به یا معرب باللام یا مجرد عن اللام یا بسوي معرب باللام یا مجرد یا معرب باللام یا مجرد عن اللام دو صورتونه شو کنه اوس دې معمول یا مضاف یا معرب باللام یا به دوړ نه خولي وي مجرد به وي نو تین دونه چی شولو ٹھیک ده کنه تین دونه چی شولو ٹھیک شولا مطلب چې صيغه صفت معرب باللام وي نو کې درې صورتونه دي درو حل نه خالي نه وي یا به دې معموله مضاف وي یا به معرب باللام وي یا به خولي وي دې معرب باللام نه و دې اضافه دوړنا ٹھیک شولا کنه وكاي صيغه صفات غير معرب باللام يعني مجرد عن اللام نو دا مې درې حل نه خالي نه وي دې معمول به مضاف وي یا به معرب باللام یا به دوړنا خولي وي ٹھیک ده شپږ صورتونه شو کنه او دې شپږ وړو صورتونو بیا درې صورتونه دي یا مرفوع وي یا منصوب وي یا مجرور وي ٹھیک ده کنه اوس تین چکه 18 ټول پر خپل حکومت دي ټول پر خپل حکومت درې تیمو مې په نقشه کې به یې وایو درې تیمو او خو نقشه کې تبع خایمه
ټیک شوله اوس پہلا چې صيغه صفت معرب باللام وي صيغه صفت معرب باللام وي او هغه معمول مضاف وي او خپل معمول ته رفع ورکوي خپل معمول ته د فاعلیت دی وجنه څه دی وجنه فاعلیت دی وجنه لك زيد الحسن وجهه ٹھیک ده دا صورت احسن ده ویلی احسن ده ځکه چې دې کې د حسن صفت وجهه طرف ور کړی ده ٹھیک ده دې معمول کې ضمیر د مضاف الیه موجود ده پوهیږئ یک یو ضمیر بل ضمیر نشته او مداوی چې په کوم ترکیب کې یو ضمیر وي صفت مشابهه ولا ترکیب کې نو بس وي نو یو ضمیر ده کنه احسن ده ٹھیک شوله دویم صورت چې نسب ورکوي صفت معرب باللام وي او معمول مضاف وي او معمول ته نسب ورکړي وي د مفعولیت دی وجنه ٹھیک ده کنه څه دی وجنه مفعول جد دی وجنه بوجه مفعول به هونه کې ٹھیک شوله لك زيد الحسن وجهه ٹھیک ده ته صورت حسن ده ویلي زکا چې زید موصوف ده حسن صفت ده نو دا فاعل غوړي کنه ٹھیک شوله نو فاعل دته مذکور نه ده نو ضمیر په کې مونږ هوا څه شي هو ضمیر په کې و مونږ ٹھیک شوله کنه یو ضمیر دا شوله او بل په وجهه کې دا مضاف الیه ضمیر ده ٹھیک شوله دو ضمیر په کې راغلو او مو دا ویډیو چې کله دو ضمیر راغلو نو په کوم ترکیب کې ترکیب بسوي حسن وي دا حسن ده ٹھیک شوله پوښ په او زید الحسن وجهه دریم صورت چې کله صفت معرب باللام وي معمول مضاف الیه وي اضافت دی وجه څه وي مطلب څه شوله چې د صفت اضافت شوی د خپل معمول طرف ته صفت اضافت شوی خپل معمول طرف ته نو دا صورت ممنوع و ممتنع ده ممنوع ممتنع ویلي ځکه چې دا اضافت لفظي ده او تخفیف پیدا نه ده کړی او اضافت لفظي کې چې کله تخفیف پیدا نه وي نو بیا سره جایز نه ده ٹھیک ده کنه پوښ ویلي ځکه اضافت لفظي یا مضاف کې تخفیف ورولي یا مضاف الیه کې ورولي یا په دوړو کې ورولي او په دې کې نه په مضاف کې تخفیف شته ځکه چې مضاف نه تنوین غورځېدلی د اضافت د وجه نه ده بلکې د الف لام د وجه نه ده ٹھیک ده او مضاف الیه کې تخفیف نه راغلی ځکه چې مضاف الیه کې تخفیف دا وي چې ضمیر ته وغورځېږي او ضمیر موجود ده ضمیر موجود ده نو مضاف الیه کې تخفیف نه ده راغلی څلورم صورت دا ده درې وشو که نه صيغه صفت معرب باللام وي او معمول معرب باللام وي نو دا هم درې حالت کوي کنه یا به مرفوع وي یا منصوب وي یا مجرور وي که مرفوع وي لکه زید الحسن الوجه دا صورت قبیح ده دا صورت قبیح ده ویلي ځکه چې د الوجه د حسن لپاره فاعل ده او په وجهو کې مضاف الیه ضمیر نشته ده ٹھیک شوله نو ضمیر نه خولي ده کنه امید چې کوم ترکیب د صفت مشابهه ضمیر نه خولي نو بس وي قبیح نو دا څه ده قبیح ده پوه شوې پنځم صورت څه ده چې معرب باللام ٹھیک ده کنه صيغه صفت پنځم صورت دا ده چې صيغه صفت معرب باللام وي او معمول معرب باللام وي او خپل معمول ته نسب ورکړی وي ٹھیک ده نو دا صورت احسن ده ویل احسن ده ځکه چې په دې کې صرف یو ضمیر ده چې په صفت کې ده ٹھیک ده کنه صيغه صفت کې ده ځکه چې صيغه صفت الوجه ته نسب ورکړی ده نو په دې کې فاعل هو وي کنه ٹھیک شوله نو الحسن ته هو فاعل شو او الوجه مفعول به شو یو ضمیر ده او مدا که ثابته ویل چې کله یو ضمیر په صفت مشابه په ترکیب کې نه بسوي احسن ویل نام شه ده احسن ده ٹھیک شوله پیغام صورت چې کله صيغه صفت معرب باللام معمول معرب باللام می او خپل معمول ته جر ورکړي دي اضافت دی وجنه نو دا صورت هم احسن ده ویلي ځکه صرف په الحسن کې ضمیر شته ده او بل چې ضمیر نشته اوم صورت
چې کله صيغه صفت معرب باللام وي او معمولی نه مضاف وي او نه معرب باللام وي ټیک ده او د خپل معمول ته رفع ورکړي وي نو دا صورت هم قبیح ده ویلې ځکه چې سره ضمیر پکې نشته ټیک ده او دې صيغه صفت په صورتونو کې یا په ترکیبونو کې په کوم ترکیب کې چې یو ضمیر هم نه وي نو قبیح وي نو دا څه ده قبیح ده پوه شئ اوتم صورت او کچیرې صيغه صفت معرب باللام وي او معمولی خالی وي د اضافت او د معرب باللام نه مطلب چې نه معرب باللام وي نه مضاف وي ټیک ده نو او نسب ورکړي خپل معمول ته صيغه صفت نسب ورکړي خپل معمول ته نو دا صورت احسن ده ویلي ځکه چې په دې کې یو ضمیر ده الحسنو کې هو ضمیر ده پوه شئ په خبرې باندې احسن وجه باندې پوه شئ انم صورت کچېرې صيغه صفت معرب باللام وي او معمول یې خلی وي د اضافت او د تعریف باللام نه ټیک ده کنه نو دغه صورت د ممنوع ده څه ده ممنوع ده پوه شئ ویلې ځکه چې د معرفي اضافت نکرې طرف ته شوی ده او دا په اضافت معنوي کې ممنوع ده او اضافت لفظي مو مشابهت د وجه معمول کړ په چا باندې په اضافت معنوي وخت می توجه پاره ټیک شو کنه ما ده اوس کچره صيغه صفت غیر معرب باللام نو دې معمول بمضافي یا به معرب باللام یا به دور نه خولي وي نو اوس لسم نمبر صورت صيغه صفت غیر معرب باللام هم ده معمولی مضاف ده او رفع ورکړی ده ټیک ده دا صورت احسن ده ویلې ځکه چې یک یو ضمیر ده پکې هغه څه ده وجهو کې مضاف الیه کې مضاف الیه ضمیر ده ټیک ده کنه دې معمول کې د مضاف الیه ضمیر چې کوم ده یک یو ضمیر ده په حسن کې خپل ضمیر نشتا پوه شوې خپل ضمیر پکې نشته نو یو ضمیر شو کنه چې کوم ترکیب کې ضمیر وي څه وي احسن وي ٹھیک شو ٹھیک ده یو لسم نمبر صورت چې کله صفت غیر معرب باللام وي او نسب ورکړي خپل معمول ته نو دا صورت حسن ده ٹھیک ده او معمولی مضافي معمولی څه وي مضافي دا صورت څه ده حسن ده ویلي ځکه چې په دې کې دوه ضمیر دي ٹھیک ده کنه یو په حسنو کې ضمیر ده چې کې د پر فاعل ده او بل وجهه مضاف معمول کې د مضاف الیه ضمیر ده ٹھیک شو او چې کوم ترکیب کې دوه ضمیر بیا به وي ابو حسن وي ٹھیک ده کنه او دولسم نمبر صورت څه صيغه صفت غیر معرب باللام او معمولی مضافي او خپل معمول ته نسب ورکړی وي خپل معمول ته جر ورکړی وي خپل معمول ته جر ورکړی وي نو دا صورت مختلفون فيه ده د علامه سیبوی او د بصرینو په نسبت باندې دا د قباحت سره د ضرورت شعري دی وجه نه جایز ده په شعرونو کې او کوفین حضرت مطلقاً جایز ده بالکل جایز ده ټیک شو او چې تاسو وخت بیان کړل بصرین زکه یی ٹھیک ده علامه سیبوی او بصرین زکه دا خبره کی چې په دې کې د اعلی درجه تخفیف پکور و او د اعلی درجه تخفیف په دې کې نه درغلی نو زکه دا ترکیب قباحت سره جایز ده چې په مضاف مضاف الیه دوړو کې څرګلې وي تخفیف راغلی او سره د قدرت کې تخفیف نه راوسته ٹھیک شو او کوفین حضرت چې بس صرف په جمله مطلقاً بس تخفیف پکور ده کا مضاف کی کا مضاف الیه کی کا اعلی درجه کا ادنا درجه نو تخفیف پکې راغلی ده لہذا ترکیب څه ده جایز ده پوه شئ په دیارلسم صورت دادا چې صيغه صفت غیر معرب باللام او معمول معرب باللام او خپل معمول ته رفع ورکړي وي ټیک د معمول ته رفع ورکړي وي د فاعلیت دی وجنه د صورت قبیح ده ویلي ځکه چې ضمیر پکې سره شته ضمیر پکې سره شته نه ده نو چې ضمیر پکې نشته نو لهدا صورت به قبیح شي مو چې کوم تر ضمیر نه خولي وي نه به قبیح او ضمیر پکې ویل نشته ځکه چې حسنو د پروفایل وجهو ده چې وجهو شونه وې دې اضافه تم ضمیر طرف نه شوی ضمیر پکې سره شته ټیک شو کنه 16 نمبر
چې کله صيغه صفت غیر معرب باللام ٹھیک ده کنه معمولی معرب باللام می ٹھیک شو کنه معمولی څه وی معرب باللام می او معمول ته نسب کړی وي نو دا احسن صورت ده ځکه چې یو ضمیر ده کې پس کې دا په حسن کې دا وجه سره ضمیر نشته معمول کې ضمیر نشته دا ٹھیک شو کنه او 15 نمبر چې صفت یې معمول معرب باللام می ٹھیک ده کنه خو سوي مجرور وي جر ورکړي دا صورت محسن ده ځکه چې صرف صفت کې ضمیر شته ده په مضاف الیه د معمول اضافت نه ده شوی معمول اضافت نه ده شوی ضمیر طرف ته نو کې بل ضمیر نشته وې ضمیر چې په کوم ځای کې وي نه به سوي دا خبره هم سم مایده کړنو شو ٹھیک شو کنه اوس 14 نمبر چې کله سیاسی صفت غیر معرب باللام او معمولی نه مضاف نه معرب باللام ٹھیک ده کنه او خپل معمول طرف ورکړي د صورت کبیح ده لکه زید حسن وجهونه ٹھیک ده ویل ځکه چې ضمیر هم پکې نشته حسن وجهه طرف ورکړي ده ضمیر پکې نشته کنه پوه شوې او لسم نمبر صورت څه ده چې کله صيغه صفت غیر معرب باللام او دی معمول خولی وی دی اضافت و دی معرب باللام تعریب باللام نا ٹھیک ده کنه معمول نه مضافی نه معرب باللام می ونه سبیر کړی خپل معمول ته دا احسن صورت ده ویلي یې کې ضمیر راځي پس کې پس صفت کې حسن کې ٹھیک شو کنه نو ځکه دا احسن ده او اخیری او 13 نمبر صورت شی صيغه صفت غیر معرب باللام معمول خولی وی دی اضافت نو دی تعریف باللام نه ٹھیک ده کنه یعنی معمول نه مضاف نه معرب باللام می او معمول ته جر ور کړی وی دا صورت احسن ده ویلې خو شو بس